السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده انشاءالله چې ټول ملګري به روغ جوړ او خوشحاله او د رمضان المبارک دغه برکتي شپې ورځې به په تاسو باندې ډېرې په خوشحالۍ سره تیریږي انشاءالله او الله هم خوشحاله لره. اکثر ملګري پوښتنه کوي چې په حالت د روزې کې آیا په ډریپ لګولو سره یا په انجکشن لګولو سره روژه ماتیږي او که نه. دا سوال چې دی ډېر ملګري میسیجونه کوي، ډېر ملګري چې دی کال وغیره باندې دا پوښتنه کوي. نو نن مې وخت پیدا کو، ضروري مې دا وګڼله چې ټولو ملګرو ته اجتماعي په دغه حوالې سره بریفینګ ورکړی شي او یو ویډیو شکل کې پیغام ورکړی شي په دې باندې تفصیلي. نو انشاءالله العظیم د دې په حوالې سره به زه تاسو ته یو دوه درې اهمې خبرې چې دی دا مخې ته کومه. کوشش وکړئ دغه وګورئ او د نورو ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ دغه پیغام. د ټول نه مخکې په حالت د روزې کې انجکشن یا ډریپ لګول په دې سره روژه چې دی دا نه ماتیږي په هغه حالت کې، په کم حالت کې چې ته ډیر سخت بیماری او د دغه ډریپ او انجکشن نه بغیر ستا گزاره نه کیږي. ستا بیماری او تکلیف دی حد ته رسیدلی دی چې که ته دغه انجکشن یا دغه ډریپ ونه لګې نو ستا طبیعت نورم خرابیږي، خدا نخواسته ستا د صحت د خرابېدو نورم چې دی دا خطره ده. نو په دغه حالت کې ته ډریپ او ته چې دی انجکشن دا لګولی شي، خوا که تی په رګ کې لګې او که تی په غوښه کې لګې. د دې وجه علماو دا دغه کړې ده چې یاره په ډریپ یا په انجکشن باندې دا روژه ځکه نه ماتیږي ځکه چې دا په هغه کم اوپننګ راستي چې دي که نه، لکه کولاوې لارې چې کمې دي د خوراک او دغه چې کمې لارې دي په هغې باندې نه، ځکه دا خو په رګونو کې داخلېږي، رګونو په ذریعې باندې ځي که نه. که چېرته د خوراک چې کمې لارې دي په هغې باندې ستا معدې ته یا ستا دماغو ته یو څیز ورسېدو، خو هغه که دوایي ده او که هغه انجکشن دی او کار څه دی، نو بیا خو روژه فاسدېږي، ماتېږي. د روژې د ماتېدو دپاره شرط دا دی چې یاره په کولاو لکه په خوله باندې ته یو څیز هغه که هر څه دی چې تا وخوړل نو دې سره روژه ماتېږي. دې نه علاوه د بیمارۍ د تکلیف دپاره که ته انجکشن لګې، که په رګ کې لګې، که په غوښه کې لګې، نو په دې سره روژه نه ماتېږي. دویمه خبره دا نوټ کول پکار دی چې ډیر خلک داسې چې په رمضان المبارک کې د روژې په حالت کې دی ډریپ لګوي یا انجکشن لګوي د طاقت دپاره چې یاره ما کې طاقت راشي او زه ښه شم، نورم صحت مې ښه شي او دا روژې ونیسمه، یا د روژو د کمزورتیا د وجې نه دی د طاقت ډریپونه او ورسره د انجکشن لګوي. نو دا یاد ساتئ دا بالکل قطعا لګول په کار نه دي، ځکه دا کومه مسله چې شریعت واضحه کړه دا د عسر په حالت کې ده چې تا د تکلیف ډېر وي، نو په دغه حالت کې ته بیا انجکشن یا ډریپ وغیره لګولی شي. او داسې نه ده چې بس ته طاقت حاصلولو دپاره ته راولګېږي او ته انجکشن وغیره لګیا، نو دې سره بیا روژه چې دی مکروه کېږي، خرابېږي. نو لحاظه یا طاقت دپاره مه لګوئ، باقي چې کوم عذر دی، کومه بیماري د هغې دپاره تاسو ډریپ هم لګولی شئ، انجکشن هم لګولی شئ. که په رګ کې بیا ډېر ملګري دا پوښتنه کوي چې یاره په رګ کې لګولو سره روژه ماتېږي یا په غوښې کې لګولو سره روژه ماتېږي. نه، که په رګ کې لګوئ او که په غوښه کې لګوئ نو دې سره بیا روژه نه ماتېږي. امید ده انشاءالله چې دغه مسلې باندې به تاسو پوه شوي یې. زما د دې پیغام اوږدولو مطلب هم دا و چې تاسو ته په تفصیل سره د دې په حوالې سره خبره وکړم، ځکه دا ډیره یو عامه مسله ده او ډیر ملګري بیا د دې پوښتنه کوي که نه چې یاره دې سره به روژه ماتېږي نه ماتېږي. اکثر خلک بیا د غفلت ښکار شي که نه، ستن ولګوي او راشي بیا چای روټۍ اوبه موبه دا وکړي و یاره زما خواست یم روژه ماته شوه، نو دې سره روژه نه ماتېږي. تاسو انجکشن وغیره لګولی شئ په حالت د عذر کې چې ستا بیماري د دې نه علاوه د ټیک کېدو دغه نه وي، نو بیا ته لګولی شئ.